په نن کلیپ کې دا ضروري مسایل دي دا پکار دی چې موږ تاسو یاد کو. یو سړی همیشه دپاره په سفر دی او دته کله کله موقع میلاویږي چې دی په دیره باندې یا په کور باندې پاتې کیږي، نو دله روجې ساتل ضروري دي. فدیه نشي ورکولی. دا شانتې یو سړی دی د هغه بیمارۍ داسې نه دی چې همیشه دی، لکه مثلا ګردې نه دي خراب، شوګر یې نه دی، یا مثلا داسې بیمارۍ چې هغې د وجې نه روجې ساتلو کې مسله وي، نو دی فدیه نشي ورکولی. او بل د زنانه حمل دی، که اخري ورځ د حمل نه وي او زنانه ته د هغې د وجې نه تکلیف نه وي، نو زنانه به د حمل د وجې نه روجې نه پرېږدي. او دریم د رضاعت د وجې نه چې زنانه ماشوم له پی ورکوي، شوده ورکوي، نو د هغې د وجې نه به د خپله روجې نه پرېږدي، د هغې به روجې به نیسي. ځکه چې د کوم عذرونه مو ویل د څلور که نه، دا وختي دي، د یو ټایم دپاره دی او د بیا ختمیږي. دغه شانتې یو بوډا دی، انتهایي زیات عمر یې دی، نو که هغه مثلا داسې شو چې د خپلو روجو فدیه یې ورکړې وه او د هغې نه بعد صحتمند شو، نو هغه فدیه یې صدقه شوله او دا روجې به دوباره بیا نیسي. د مخکینو چې کوم معذوره خلک دي هغوی لپاره هم دغه مسله ده چې په ټایم کې هغه ته ځان مجبوره لیده شي، خو که هغه وروسته روجې نیولی شي نو د دی بیا فدیه نه صحیح کېږي. که مثلا داسې عذر و چې ده ته بیا په زندګۍ باندې د روجو د نیولو موقع نه میلاوېدله، لکه مثلا زنانه ده په هغه حمل کې وفات شي، دغه شانتې هغه کم مرض دی هغه دایمي دی، یا مثلا سفر مسلسل دی، یوه ورځ چوټي هم چېرته ده ته په زندګۍ کې نه میلاوېږي، نو په هغه صورت کې بیا فدیه ویستلی شي او روجې د خیر د منیسي.